یو ځل د ده نه چا تپوس وکړو ویل ته د چا د سخاوت نه متاثره شوې؟ حاتم طویي نه چا تپوس وکړو ویل ته د چا د سخاوت نه متاثره شوې؟ ویل او زه د یو یتیم ماشوم د سخاوت نه ډېر زیات متاثره شوی. او یو ځل زما یو یتیم کره شپه راله یا میلمستوب مې رالی، زور کره میلمه شو، هغه زما ډېر زیات میلمستوب وکړو. ما د پاره 3 اوښان حلال کړو یا چیلیو سره 3 چیلۍ حلالې کړې او د هغې چې کوم مغز دی ماغزه د هغې ماغزې چې کوم دی ماله پاخه کړه. نو ما هغه ماغزه او هغه مغز ډېر زیات شوق سره وخوړه. وایي ما نه هغه تپوس کوي چې ستا دا ډېر خوښ دي؟ وایي ما ویل او په څاروي کې مې دا مغز ډېر زیات خوښ دی. هغې لږ صبر وکړه، بار کور ته ووتلو، بیا یې نور مغز راوړه ماله. ما هغه مو خوړل چې موړ شومه چې بهر صحن ته راووتلم چې ومې کتلې نو هلته چې کوم دی عزتمندو وایي ټول څاروي زما دپاره حلال کړي وو، ټول کور یې چې کوم دی وینې وینې پروت وو. زه حیران شوم. وایي ما هغه ماشوم ته ویل چې بچیه ته خو یتیم ماشوم او تا د کور ټول څاروي صرف زما د خواهش دپاره او زما د چاهت دپاره صرف مغز خورم او ټول څاروي دې زما دپاره حلال کړه. وایي ما ته وایي چې ته خلکو له ډېره ورکړه درکړه کې او ستا د وجې نه ډېر کورونه آباد دي، ستا د وجې نه د ډېرو کورونو چوله بلیږي، ستا د وجې نه د ډېر کورونو د خوراک سکاک چې کوم دی لین روان دی. نن تا یو چې کوم دی درخواست وکړو او یو زړه کې د خواهش رالو نو ما دا ټول څاروي په تا باندې قربان کړه. وایي زه ډېر زیات متاثره شوم. وایي د دې ماشوم ورکړه زما نه هم زیاته وه. نو حاتم طویي هغه له چې کوم دی 200 سره اوښان او 500 چیلۍ په انعام کې ورکړې. چا ترې تپوس وکړو چې د ده سخاوت ستا نه څنګه زیات دی؟ هغه به یو 10 یا 20 چې کوم دی ګډان یا چیلي یا اوښان حلال کړي، تا خو اوله چې کوم دی 200 اوښان ورکړه. نو ته وایې زما سخاوت نه د هغه سخاوت زیات دی. څنګه زیات دی؟ ستا سخاوت خو چې کوم دی ډېر زیات دی، د هغه سخاوت خو کم وو. ویل نه زما د سخاوت نه د ماشوم سخاوت ځکه زیات دی، هغه ټوله دنیا په ما باندې قربان کړه او ما صرف د 200 اوښان په هغه باندې قربان کړه. ما سره ډېر مال دی، زما په مال کې دا 200 اوښان او 500 چیلۍ هېڅ حیثیت نه لري او هغه خپل ټول مال او د خپل کول ټولې چیلۍ په ما باندې قربان کړې. نو سوچ وکړه ما لږ قربان کړه او هغه ټول مال قربان کړه، نو څنګه زما سخاوت د هغه نه اعلی کیدی شي؟ بېشک د دې بچي سخاوت زما د سخاوت نه اعلی دی. داسې ماشومان تېر شوي عزتمندو. اوس خو ته لاړ شي او ماشوم ته وایي د کور نه سره وباسه 2-3 کنځلې به درته وکړي چې دا سړی زموږ کور ته ولې ولاړ. پخوا عزتمندو د حجري سیسټم و جوماتونو کې به خلکو کتل چې مسافر څوک دی کور نه به یې وله روټۍ راوړه. اوس هغه سیسټم ختم شو. نو بهرحال عزتمندو نو دې حاتم طویي بیا بچیو یو صفانه یا سفینه نوم یو د دې د لور او یو عدي نوم دی عدي بن ابي حاتم. عدي بن حاتم الله رب العزت دغه دوانو ته به ایمان نصیب کړلو. یو ورځ د حاتم طویي لور گرفتاره شوې وه په قیدیانو کې. نو نبي علیه الصلاة والسلام لراله ویلې د خدای رسوله تا زه گرفتاره کړی ما، تا ته پته ده زه څوک یم؟ نبي علیه السلام ورته ویل څوک یې؟ ویل زه د حاتم طویي لور یم چې د هغه د سخاوت چرچې تا ته م را رسېدلي دي. زما پلار هغه و، زما پلار فلانی و، زما پلار فلانی و. نبي علیه الصلاة والسلام ویلې د حاتم طویي لور آزاده کوي بغیر د فدیه او بغیر د پیسو نه. ولې؟ وایي هغه کې د اسلام یو لوی صفت سخاوت په هغه کې موجود و. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام د هغه لور آزاده